د عمران خان حکومت امن و سکون و خوشحالي وه، نه پکې بم دماکه او نه ډرون حمله وه. بیا د پښتنې خاورې څلور دلالان راپاڅېد او د ډالرو سپي او د وزارتونو وږي راپاڅېدو چې دا ظلم دی او جبر دی او دا د یهودیانو ایجنټ او پاکستان ته خطره ده او دا اسرائیل ته کار کوي او اسلام ته خطره ده. جی د پنجابیانو سره ودرېدو، د پنجابیانو د دغه د لاندې پنجابیانو نه به اوچتولې او عمران خان یې کوز کوه. اوس چې کوم دی د پښتنو په خاوره باندې په جیټ تیارو باندې بمباریانې کېږي، په جیټ تیارو باندې چې دا د دشمن دپاره ساتلي د نورو ملکونو دپاره. دا د دې دلاګانو د پښتنې خاورې دلالانو د ډالرو وږي او د وزارتونو سپي د دې خلکو د وجې نن پښتون در په در خاورې په سر دی. او دا نن چې خیبر پښتونخوا کې کوم حکومت په موږ باندې مسلط دی، دیو پکې برپور شامل دي. دیو ولې د دې خلاف اواز نه اوچتوي؟ دیو خو د عمران خان خلاف درنې کولې، ځمکې ګرمولې او عمران خان یهودي دی او ښکته دی او بر دی اسلام ته خطره ده. جي د یهودیانو ایجنټ اسرائیل ته کار کوي. جي نن ولې نه راوځي د دې خیبر پښتونخوا د ګورنمنټ خلاف؟ ولې نه راوځي؟ ولې چې دوی پکې شامل دي او دا ټول د یو مور او پلار اولاد دی. د عمران خان په حکومت کې به چې چا پوسکۍ واچوله نو دوی به بس اسلام ته خطره ده. جي راوځئ. د عمران خان په دور کې امن او سکون نن چې په پښتنو باندې په جیټ تیارو باندې بمباریانې کېږي، د دې دلګانو پکې برپور کردار دی او دا پکې شامل دی او دوی ته پکې ډالرې میلاویږي، ډالرې.